جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو ته معلومه ده چې د اروپا بحران شروع دی او پنجاب د طرفه د پښتونخوا طرف ته په کوړو باندې او په غنو باندې په ترسیل باندې پابندي لګېدلې ده. د هغې په وجه باندې جماعت اسلامي خپل یو هنګامي پریس کانفرنس کړی دی پېښور پریس کلب کې. عبدالواسع صاحب تاسو څه ګڼئ چې د دې مین وجه څه ده د بحران؟ د بحران مین وجه دا ده فلحال چې د پنجاب کې زمنګ د صوبې کمو تاجرانو غنم اخیستي وو، حکومت نه دی اخیستي، نه د حکومت نه موږ غواړو. پنجاب حکومت ځان له غنم نه دی اخیستي، موږ له به څه راکړي. د هغې زمیندار هغه غریبانان هغې نه خو چا غنم نه اخیستل. زموږ تاجرانو ته غنم اخیستي، خپل غنم راوړو. زموږ آټا ډیلرانو پیسې ورکړي، خپل وړه راوړو. د پاکستان د آئین د آرټیکل 151 مطابق بالکل دا غیر قانوني فیصله ده د پنجاب حکومت او غیر آئینی فیصله ده. موږ وفاقي حکومت نه وایو، خو خیبر پښتونخوا حکومت هم دې کال غنم نه دی اخیستي. حالانکه دې ته پته ده چې د 10 نه والا د 12 لاک میټرک ټنه پورې غنم دا زموږ د دې صوبې ضرورت دی او دا زموږ د خپلې صوبې ضرورت چې نه پوره شوی نو د هغې پورې به موږ ته دا مسایل دي. خو د IMF د هغه شرط د وجې نه، د کم شرط په وجه باندې چې دلته د خیبر پښتونخوا حکومت، د پنجاب حکومت یا پاسکو هغې خریداري ونه کړه. د هغې فیصله ده د پاکستان حکومت ته شرط دی ایښی چې موږ به تاسو د بل قسط درکوو چې تاسو په غنمو باندې سبسایډي ختم کړئ، تاسو د غنمو او د زرعي اجناسو یا د فوډ آیټمز د هغې خریدارۍ باندې سبسایډي د هغې اخیستل ختم کړئ، نو هله به تاسو ته قسط ملاویږي. د هغې سزا نن عامو عوامو ته ملاویږي او د هغې په وجه باندې موږ په دې مشکل کې یو. تاسو څه ګڼئ امیر صاحب چې کله د PTI په مرکز کې حکومت او صوبه کې حکومت نو موجوده اختیار ولی صاحب چې کوم د وزیر اعظم مشیر هم وایي نو هغه په خېټه باندې کاڼي تړلي او راغلی و اسمبلۍ ته. اوس چې وفاق کې د هغې حکومت دی نو هغې وایي چې 73 آیین او د هغه مطابق چې د 18 ترمیم مطابق د هرې صوبې خپل حقوق دي. نو آیا زمونږ بجلی زمونږ ګیس دی چې د استعمالي او موږ هم د بې اختیاره ورکوو نو ولې دا زمونږ نه دی؟ ګوره موږ دا وایو چې دا ټول یو ملک دی او د پنجاب حکومت د ځان له خپل غنم پوره کړي، د صوبې حکومت د ځان له خپل پوره کړي. اول خو د دې صوبایي حکومت نه هم بې اختیار دغه شوی دی، لکه یو غفلت شوی دی او یا د IMF د یرې د وجې نه دا کار نه دی کړی. خو موږ چې دا اوس کومه خبره کوو دا خو د خپلې صوبې د تاجرانو خبره کوو چې دې تاجرانو پیسې لګولې دي، دې غنم اخیستي دي، دې په اوپن مارکیټ کې اخیستي او په اوپن مارکیټ کې دا د 18 ترمیم نه د پاکستان د آئین د آرټیکل 151 خبره ده او اختیار ولی صاحب ته به دا خبره ډېره ښه معلومه وي چې په آرټیکل 151 کې لیکلي دي چې د پاکستان هر شهري په هر ځای کې په پاکستان کې چېرته مو غواړي تجارت کولی شي، نو دا د تجارت یو عنوان دی او د تجارت په وجه باندې زموږ خلکو هلته خریداري کړې ده، هغه خریدارۍ باندې دې پابندي لګولې ده. امیر صاحب څنګه چې تاسو راغلې د وړو د بحران مطابق تاسو پریس کانفرنس وکړو، کېدای شي تاسو ته یاد هم وي یا معلومات هم وي یا نه وي، بارډر د افغانستان سیل دی، هلته په زرګو ګاډي ولاړ دي. د کومې وجې نه چې په پېښور کې نن ټماټر په 250 روپۍ کیلو خرڅېږي، په دې اړه به څه وایي؟ زه خو دا وایم چې د افغانستان د بارډر حوالې سره هیڅ قسمه بندش نه دی پکار. تجارتي طور زمونږ د خپلې صوبې خبره به وکړم چې د انګور اډې نه والا تر د شاه سلیمه پورې چتراله پورې دا بلا شي ګذرګاهونه دي او په دې ټولو باندې تجارت پکار دی. د دې تجارت به فایده سي، د دې تجارت فایده به دی چې یو د دواړو ملکونو ضرورت به پوره کیږي، خو زمونږ د دې صوبې د تاجران به څه خیر ومني، دې ته به لږه څه ګټه میلاو شي، زمونږ د صوبې کې به لږه خوشحالي راشي دې په وجه باندې. نو موږ دا وایو چې په دې بارډر باندې کم از کم آر پار چې کله هم پابندي لګي زمونږ هم نقصان دی، د هغې هم نقصان دی. امیر صاحب څنګه چې تاسو وایي چې زموږ سره د میلونو اسوسییشن، د نمباینو اسوسییشن او نور اورګاډي موږ سره په رابطه کې دي، نو آیا که دا پابندي لر کړی نه شوه نو مخکې به تاسو څه له احتجاج به کوئ هغې سره په شریکه کړه؟ نه موږ چې پابندي لرې نه شوه صرف موږ نه، دا ټول عوام به احتجاج کوي. دلته به یو ډېر غټ بحران راځي، حکومت بالکل غفلت کوي، صوبایي حکومت بالکل غفلت کې دی. دې وخت کې صوبایي حکومت له فوري اقدامات پکار دي، ورنه داسې یو بحران به راشي چې هغه بحران به هیڅ څوک هم نشي کنټرول کولی. جی بالکل دا زموږ سره عبدالواسع صاحب چې کوم د جماعت اسلامي صوبایي امیر دی هغې دا وینا وه که چېرې دا بحران ختم نه کړی شو، دا پابندي ورته چته نه کړی شو، نو یو ډوسي غټ بحران به راشي چې هغې سره به هر وګړی هر
عوام په چیخ او پکار باندې وي، بیا به هم زموږ د لاسو نه د هر څه وتي وي، د ټولو خلکو سره موږ به مشترکه احتجاج کوو، وروڼو ته به راځو. نو موږ به حکومت نه دا مطالبه کوو، خاص کر صوبایي پښتونخوا حکومت نه، چې دې باندې قابو وموني او دا خریداري وکړي او دا بحران دې زر ته زره ختم کړی شي.